پخوا د دې منطق ډېر دور و د قاضي حمدالله میرزاهد مولا جلال او سلم اوس وی پاک دی او که نپاک دی هر سره علت یې ورکړی دی نو زمونږ استاد و مولانا عبدالحق صاحب د دې کوهستان ډېر زیات تکړه و نو هغه سره هم دا کتابونه وي د منطقو بیا دوباره زمونږ استاد و غلام محبوب مولوي صاحب د سوات د تورو کې سرکاري مدرسه و نو هلته هم دوباره تکمیل کو نو زمونږ هلته یو استاد و نو هغه راته وی موږ سره په دې مدرسه کې د باجوړ یو طالب و دلته سبق یو جماعت کې دی راو هغه باجوړ طالب د درېمې درجې طالب و د کاپیه وی او پخوا کاپیه باشاپیه تلهیز سلم حسامی این پنج کې یاد کن کې شوی مولوی نظامی دا به خلکو یادول ما خپله کاپیه او دا سرپمیر او دا یاد کړي دي اوس هم الحمدلله راته ډېر حده پورې یاد دي دا به یادول او بیا پای کې قیل او قل هلکه الف لام اسمی دی او که حرفي دی او استعراقي دی او عهد حرجي دی او عهد ذهني دی او تیک د پاره د وحدت نوعي ده او سینپي ده وغیره نو هغه طالب به م لګیو کاپیه به یې یادوله فرض به یې کول ویتر به یې کول سنت یې نه کول اوس طالب دی نو فرض او سنت به یې کول او فرض به یې کول او ویتر به یې کول یو بوډا بابا و بوډا دی بوډاګانو خدای ورڅه کې کوي جومات ته خو چې راشي نو بیا تیموله او طالب ته تنګي نه هغې طالب ته وایي د کاپیې هغې طالب ته طالب جانه وایي دې جومات کې چې زمونږ دیره شوې نو په نپلو خو مې چته ونه لیدې انصافداره دا سنت خو کوه که نه هغه ورته وایي دا کاپیه به مې دا کاپیه به دې راله پلار یادوي زه خو چې دا خپل فرض وکړم او دا واجب وکړم او دا کاپیه یاده کړم دا ماله ډېره ده دا به دې راله پلار یادوي خیر طالب جان په جومات کې دیره وخت تېرېده د الله شان ته ګوره د هغې باجوړ په طالب باندې ننکې راوخته ننکې پخوا به د هغې ننکې وي ننکې پرې راوخته په طالب باندې څوک څه پروا ساتي وروڼو هغه ننکې د هغه بیماري زیاته شوه هغه طالب زمونږ استاد زمونږ ته هغه مړ شو وی چې مړ شو پته نه لګېده چې دی باجوړ کې د کم ځای دی بس هم هغې ځای کې هغې تورو کې هغه طالب له قبر اوښ که هغې ځای کې ښخ کړه 8 میاشتې تېرې شوې یو بوډی راله هغې محلې ته چې زما یو بچی و دلته دې مدرسه کې سبق وی دلته دیره و خلک ورته وی او بیا دیره و خو د هغه 8 میاشتې شوې چې مړ شوی دی وی زما خو دقه زوی و زما لونه نشته نور بچی مې نشته خاوند مې مړ دی نو چې مړ شو نو تاسو باجوړ ته ولې نه راوړه وی یا بیا موږ ته پته نه لګېده چې باجوړ کې د کم ځای دی خو بس یا هلته ښخ یا دلته ښخ بیا غوبل راواغېسته او جړلې شا به زما بچی روبسې خلکو ورته ډېر زیات مینت وکړه بیا ګورې غوښې به خورې شوې سرې به ډوکې به وي هغه ډوکې وړم د پلار خوا کې خاخوم خو دلته یې نه پرېږدم بعضې هلکان ورسره لاړل هغه قبر یې ولښکته که زمونږ استاد زمونږ ته وی خلک راپسې رالل وی موږ ټول استادان لاړو د مدرسې وی چې لاړو د طالب قبر یې کنې باسلی دی طالب 8 میاشتې پس چې طبیعت یې لر کړې په قبر کې روغ رمټ پروت دی او دې پتونانو د منځ کې یو ګل راختلی دی هغه د زقنزنې ته مخامخ او دا مغبره د خوشبویې نه ډکه ده مور ورته جاړوي بچی هم ډېر وزله مې راوړې وې بیا وی واپس ورپسې طبیع کېدی خورې ور واچوې بچی باس مولیدې چې کامیابې مدرسو هغه طالبان او هغه علما پیدا کړل چې په قبر کې په دې حال کې پراته دي